الرحمن الرحیم. زیم امیرزیب زیدوال نننی پروګرام کې تاسو سره حاضر یو. نن پروګرام زمونږ د معاشرې کې یو ناسور دی چې هغې ته مونږ جهیز وایو. هغې دپاره مونږ مولانا شاه فیصل حقاني صاحب ته تکلیف ورکړی دی چې مونږ سره نن حاضر دی. مولانا صاحب تاسو ته هرکلی وایو، په خیر رالی. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د پوره ټیم یو جهان مننه. الله مو ډېر خوشحاله که او الله دې ستاسو عمرونو کې، مالونو کې، جانونو کې، وختونو کې برکت واچوي. مهرباني. مولانا صاحب تاسو نه به پوښتنه کوو چې دا جهیز دا مونږ څه ته وایو؟ جهیز په پښتو کې په اسانو الفاظو کې چې عام خلک پې پوهېږي نو مونږ ورته داج وایو. داج ورته وایي که نه، لکه جنۍ چې مونږ واده و نو هغې سره چې کوم ساز و سامان مونږ کوو نو دکه سامان ته داج ویلی شي او اردو کې ورته جهیز ویلی شي. مولانا صاحب د جهیز حوالې سره چې تاسو کوم ایکسپلینیشن وکړو چې یار هغه کټ بستره او دا څیزونه دي، نو اسلام یعنی قرآن او سنت د دې حوالې سره څه وایي؟ د ټول نه ډومبی خو چې تاسو څنګه تپوس وکړو چې زمونږ د علومو سرچشمه او منبع هغه قرآن مجید دی، بیا ورپسې احادیث مبارکه دي، بیا ورپسې ژوند د صحابه کرامو دی. نو د قرآن مجید د یو آیات نه، د یو حدیث نه یا د ژوند د صحابو نه چېرته کې هم جهیز یعنی داج ثابت نه دی. نه چېرته یو صحابي خپلې لور له کړی دی او نه پیغمبر پاک صلی الله علیه و وسلم کړی دی. د مولانا صاحب د وینا مطابق چې جهیز چې دی نو دا نه د قرآن نه ثابت دی، نه د سنتو نه ثابت دی، نه بیا د صحابه کرام رضی الله عنهم د تبع تابعینو نه چې دی نو دا ثابت دی. مولانا صاحب چې کله دا زمونږ دا غیر اسلامي یو فعل چې دی نو دا په معاشره کې دونه زیات هغې هوا نیسلې ده چې خلک 1400 او شل لکه روپو جهیزونه خپلو لوڼو خویندو سره کوي. نو زمونږ په معاشره باندې د دې نقصانات څه دي؟ د دې نقصاناتو نه اول به زه د یو اعتراض ازاله وکړم. که یو سړی دا خبره وکړي چې ولې د فاطمې رضی الله عنها چې پیغمبر علیه السلام علي رضی الله عنه ته چې کله واده کوله نو ولې جهیز یې کړی نو؟ مختلفو کتابونو لیکلی هم دی. خو د هغې نه مخکې چې زینب رضی الله عنها یې کله ابوالعاص بن ربیع رضی الله عنه له ورکوله نو هلته یې جهیز نه دی کړی. هغه یو بزنسمین و. عثمان رضی الله عنه له اول رقیه رضی الله عنه، بیا کلثوم رضی الله عنها هغې له هم جهیز نه دی کړی. نو که دغه جهیز که چېرې مثال په طور د اسخر مالداري او د ده وسي او دی وایي چې زه دې ځوم له څه کټ بستره کومه نو بیا څه ناڅه کادرې داسې دی کولی شي د خپل وس مطابق. خو دا تاسو چې کومه خبره وکړئ دا ناسور د کوم ځای نه سر رادن نه کو، د کوم ځای نه راغی. دلته چونکې هندوان پاتې کېدل او د هغوی په رسوماتو کې هم او بلکې د هغوی په هغه دین کې دا یو شی شامل دی چې هغوی جنۍ سره جهیز کوي. نو پښتنو چې کله وکتل او دلته مسلمانان چې کوم اوسېدل نو موږ خو اثر ډېر زر قبلو د غیر معاشرې جوړې بس دغه څیز مونږ نظر انداز نه که بلکې هغوی له مونږ دوره هوا ورکړه. بل تاسو خبر وکړه چې لکه د 18 لکو د 20 لکو 2 کروڑونو روپو جهیزونه خلک کوي. نو دې نقصانات خدای چې یو بل سره هغه سیالي شروع شي، فضول پیسې چې کوم دی نو معاشره کې لګي، د ملک پیسې فضول لګول یا خپل پیسې فضول لګول. بل طرف ته چې وګورو نو بیا فرنیچر والا یا نور داسې چې کوم ساز و ساماني اکه خلک هم غلطې فایدې اخلي په غلطو طریقو سره، نو هغه دې هم په غلطو کې مبتلا کو، ځان دې په غلطو کې مبتلا کو. ډېرې جنکۍ د دې د وجې بیا خلک چې کوم نه غواړي دې سره جهیز وي ډېر نه راځي چې جهیز ورسره نه راځي. دغه داج ماج والا پلار کولی نه شي، پلار غریب پریشانه، دغه جنۍ پریشانه. بل طرف ته ولک وایي چې بهی ماله به دا جنۍ کې زه دا بله کوم نه، نو هغه اکثر چرسي شي، پوډري شي، مایلسونو پسې ګرځي. بیا پکې دا خبره هم کوي یاره اجلاګان چاته نه راغی چې وله ورشو. د اجلاګانو دا رواجونه دا څومره بد کارونه چې کوم دي نو دا ټول د جهیز د دې لعنت نه پیدا کیږي او د دک خېټې نه چې کم شی راوځي نو هزار ګونه به هغه چاته ځي چې کم خلک د دې خلاف نه کوي،
او دې کې چې کوم دی نو ملوث دي او داجونه او جهیزونه کوي. ډیره مننه د مولانا صاحب د وخت راکولو. د مولانا صاحب د بیان مطابق چې قرآن او سنت د دې حوالې سره څه حکم نشته. یو ناصور دی په معاشره کې او خاص کر د پښتون په خاوره کې غږلی شوی دی. زمونږ دا شانتې خویندې زمونږ دا شانتې میندې چې هغه زړې شوې په دې تمه باندې دي چې یاره د هغې دپاره سهاره نشته د جهیز، هغې کور طرف ته څوک نه راځي، شپږ اووه لوڼه خلکو ته ناستې دي، صرف په دې باندې ناستې دي چې هغه د حیا ډکې دي خو هغوی سره کټ او بستره او د جهیز سامان نشته. نو زما او زمونږ د ټولو ملګرو د دولت خان دی او زمونږ د مولانا صاحب دی ټول قوم ته چې دی نو زمونږ دا یو ریکویسټ دی چې راځئ چې د دې ناسور بېخکندي وکړو او د خپل ښکلی قوم چې پښتون یادیږي مسلمان دی د کم وخت راسې چې مونږ چې دی د دې ناسور نه چې دی نو د خپل قوم خلاص کو، مونږ نکاح ارزان کو او زنا ګرانه کو. والسلام.